الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسنات يذهبن السيئات صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگت قصة مختصر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله درود فاق بشوق سروي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه فقو مؤمنان مسلمانانو الله جل جلاله سرد ما بخوق مان خوشالکا اللہ جل جلاله خفل عظیم کلام کی فرمائی د انسان نیکائی چکم دے نیک اعمال چکم دی اللہ جل جلالہ پدیر سر بدائی ختمی بدائی پی وینزی داد اللہ جل جلالہ د حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت سر و خاص فضل و احسان دے چردی امت اللہ جل جلالہ بدائی پنیکو باندې وینځي واړه ګناهونه بغیر د توبې نه الله معاف کوي او غټ ګناهونه چې کوم نه په توبې سره معاف کیږي حدیث مبارک کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انسان چې کله ګناهو کې ګناه د دې انسان په دې ځل باندې او تور ټکه ولګي کچره دې توبه وباسي استغفار وایي نیک اعمالو کی نو غټه کې روان شي ختم شي له صفا شي او کبل فرض دې توبه ونه باسي نیک عملونه کی اور پسې بل ګناو کی نو دا ټکه لک سیوا شي دغه سه بل ګناو کی تر دې چې دازلې تک تور شي بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الله وای دی باندې زما محبوب استا خبره زکه عمل نه کوي چې د لونه تور شوی دي دا لونه د رنجو غرګي دي غرګي دا چې کله تور شي نه په د باندې بیان نصیحت اثر کوي نه باندې چې کوم دی قران اثر کوي نه په تبلیغ اثر کوي نه په د باندې خصیص اثر کوي ولی غزله چې کوم نه تور شوی دی او زړه چې کله تور شي سخت شي نو دا ډیره خطرناک خبره وي ځکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي
د انسان پر بدن کې د غوښې یو ټوکړه ده. کله چې دا ټوکړه فاسد شي ټول بدن فاسد شي، او کله چې دا ټوکړه صالح شي ټول بدن صالح شي. الا وهي القلب، خبر شي چې هغه زړه د زړه پوچې غوندې زړه دی، یو وړي اګای عمره یا د غټې اګای عمره بالفرض، او سالمه چې کوم نه غوښه ده، غوښه رګونه دي پکې. حضور فرمایي چې دا کله فاسد شي بیا دا دومره لوی غټ بدن چې کوم نه ټول غلط استعمالېږي. سترګې غلط لیدل کوي، غوږونه غلط اورېدل کوي، لاسونه غلط نیسل کوي، خپې غلط لل کوي، دماغ غلط سوچ کوي. داسې ټول اندامونه په غضب باندې اخته وي. اوس دغه زړه چې صفا شي نو بیا ټول بدن چې کوم دی په آرام وي. دا زړه په څه پاکي؟ د الله په ذکر باندې، د مرګ په یاد باندې، په تلاوت باندې، د الله په قدرتونو کې سوچ او فکر سره. نو چې کله زړه صفا شي نو بیا دې انسان سترګې بیا صحیح کار کوي. په سترګو د خدای قرآن ته ګوري، حدیث ته ګوري، د مور پلار مخ ته ګوري، بیت الله ته ګوري، په دې سترګو د الله قدرتونو ته ګوري. سترګې بیا صحیح کار کوي، غوږونه بیا صحیح ډیوټي کوي. په دې غوږونو باندې دې غیبت نه اوري، په دې باندې ګانې بجانې نه اوري، په دې باندې چې کوم دې چغلي نه اوري، په دې شکایتونه نه اوري، په دې غوږونو باندې غلطي خبرې بالکل نه اوري. که څوک ورته کوي به ما معاف کړه. ځکه دا غیبت کول او اورېدل دواړه یو شان ګناه دي. لاسونه بیا چې کوم دی غلط نیول کوي، په لاسونو ظلمونه کېږي، په دې لاسونو باندې چې کوم دی غلاګانې هم کېږي، بیا په دې لاسونو بل وهلی هم شي، غلط لیکل پې هم کېږي، په دې لاسونو غلط اشارې هم کېږي، هر څه پې کېږي. ولې هلته زړه بیمار دی. او چې صحیح شي نو دغه بیا لاسونه صحیح نیول کوي. خپې دغه ته چې کوم زړه بیمار شي دا خپې غلط تل کوي، دا بیا ناکاره ځایونو ته ځي. د دې وجې نه دا په څه باندې کېږي چې زړه صحیح شي، زړه صفا شي. دا په څه صفاږي؟ د الله په ذکر سره، په نیکو سره. انسان عاجز دی، کمزور دی، خلق الانسان ضعیفا. خامخا د انسان نه چې کوم دی غلطۍ کېږي نو په کار دا دی چې غلطو پسې بنده فوراً نیکي وکړي، استغفار وایي. نبی علیہ السلام فرمایي زه روزانه او یا پیرې یو ورځ کې 100 پیرې استغفار وم. د حضور علیه السلام خو ګناه نه و، نبی علیہ السلام خو معصوم و، الله خو حضور مخکې وروسته هر څه معاف کړو. خو زموږ تعلیم دپاره چې موږ او تاسو هر وخت چې کوم دی الله ته متوجه اوسو. کوم عمل چې کوو په سوچ وکړو آیا دا عمل دا به زما باندې وبال وي که زما لپاره به دلیل وي. دا څومره ساعتونه چې موږ دنیا کې تیرو د بلوغ نه وروستو، نبی علیہ السلام فرمایي هر هغه مجلس چې په هغې کې د الله ذکر ونشي، په ما باندې درود ونشي، دا د انسان باندې به دا به په ده باندې تاواني. نو پکار دی چې بنده مجلس پسې یا څه غلطي د انسان نه وشي چې دی وایي کم از کم لا اله الا الله محمد رسول الله. ځکه صحابي تپوس کوي یا رسول الله دا لا اله الا الله دا هم یو نیکي ده؟ دا خو ټول نه بهتره نیکي ده، دا خو اعلی نیکي ده. خو دا لا اله یاد ساتئ، دا لا اله الا الله دا کلمه ده، توحید کلمه ده. خدا ګوره دعوه دعوه څه مطلب؟ دا د لا اله الا الله وینا کول سي دا دعوه ده چې الله نشته لایق د عبادت مگر الله، صرف الله تعالی دا
مسجود دے، معبود دے، مشکل کشا دے، حاجت روا دے، خالق تے، مالک تے، رازق تے، کن فیکون دے، عزت و ذلت والا دے. اوس دا دعوی دلیل غواړي. دلیل دار چې کچره کب انسان دا دعوی کوي چې لا اله الا الله او د عمل د دې مناسب وي، مطابق وي، نه دی په دعوی کې رښتینه دی. څه مطلب دی؟ وی لا اله الا الله، نه دی به الله سره شرک نه کوي. شرک عظیمه ګناه ده. دی به چې کوم دی سود به نه خوري، سود عظیمه ګناه ده. د مور او پلار نافرمانی به نه کوي، دا عظیمه ګناه ده. دی به چا بهتان نه لګوي، دا عظیمه ګناه ده. دی به چې کوم دی غیبت به نه کوي، دا عظیمه ګناه ده. دی به چې کوم دی دروغ به نه وایي، دی به وعده خلافي نه کوي، امانت کې به خیانت نه کوي، ګاونډي سره به ظلم زیاتې نه کوي، د مور پلار سره به ظلم زیاتې د خپلوان سره به نه کوي. دا چې هر څومره شاخونه د ایمان دي په دې ټولو به دی عمل کوي، نو بیا دی په دې کلمه کې صادق دی که ته یې که زه یم. او که کم کمی وي، کم کار نه کوي، زه نه کوم ته نه کوي، نو بیا دا دې دعوه کې موږ دروغجن یو. ځکه ما خو وی چې لا اله الا الله، نشته لایق دی مگر الله تعالی. ته د لایق عبادت لایق هم ته مشکل کشا حاجت روای. او دې نه پس چې کوم دی کمی کوم، دا بیا دعوه کې چې کوم دی دروغجن تیا راځي. د دې وجې نه لوی شی عمل دی چې الله تعالی موږ د عمل توفیق راکړي. چې کلمه موږ وویله، د دې کلمې مطلب د دې باندې به اوس وخت تېرو، زندگی به تېرو. او محمد رسول الله دا هم دعوه ده چې محمد صلی الله علیه وسلم الله رسول دی، زمونږ پیغمبر دی. اوس به کتی شي که چېرې زما اعمال، زما شکل، زما سیرت، زما صورت، زما غم، زما خادي، زما عقیده دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام د تعلیماتو مطابق زه په دې دعوه کې رښتینی یم. او که نه وام په خولې کلمه او غم د بل چا په طریقه کوم، خادي د بل چا په طریقه کوم، شکل د بل چا په طریقه ساتم، صورت سیرت دغه خلاف کوم د حضور علیه الصلاۃ والسلام، نو ما دعوه کړې ده. خو دې دعوه کې زه دروغجن یم. الله دې موږ په رښتینې باندې کلمې دعوهګیر کړي. الله دې موږ په رښتینې باندې، ځکه حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي، اصحابي تپوس کوي ته ابو هريره صاحب، یا رسول الله د قیامت پر ورځ باندې ډیر اسعد د خلکو نه ستا په شفاعت باندې کم سړی وي. نبی علیہ السلام ډیر خوشاله شي ابو هريره چې ستا د احیرس په حدیث باندې ولیدو، ستا د محبت په ما چې دا تاسو باندې بل څوک نه کوي. ابو هريره واوره، اسعد د خلکو نه په قیامت کې به هغه سړی وي چې څوک دا کلمه په اخلاص سره خالص او مخلص دا کلمه وایي، لا اله الا الله محمد رسول الله، داغه به شفاعت کوم. نو دا حاله چې موږ او تاسو په دې کلمه باندې عمل کړی وي، عمل هم دغه ته وایي چې دا کلمه موږ نه مطالبه کوي، دغې باندې موږ عمل وکړو. یو صحابي وایي چې ما د حضور نه اورېدلي چې دا کلمه د جنت چابي ده، د جنت ته چابي ده. بل صحابي ورته وایي چې ټیک ته چابي ده، خو د چابۍ لپاره غاښې وي که نه، په مې خوا دروازه کولوي، جنده کولویږي. دقسې دا کلمه دا د جنت چابي ده، خو دې کې غاښې دي. بھائی دا لمونځ غاښې دی، لمونځ به 5 وخته کې، دا روژه به په کال کې به یو میاشت روجې نیسي، که مالدار د بیت الله حج به کې، که مالدار زکات به ورکې، صله رحمي به پالي، دغسې به خپل ولي پالي. نبی علیہ السلام 3 پیرې وفرمایل، لا يدخل الجنه، لا يدخل الجنه، لا يدخل الجنه، نه به داخلېږي جنت ته، نه به داخلېږي جنت ته، نه به داخلېږي جنت ته. 3 پیرې. صحابه کرام یا رسول الله څوک؟ یې څوک نه چا نه چې ګاونډي تنګي، چې کوم انسان نه ګاونډي تنګي، ګاونډي ته تکلیف رسوي، د ګاونډي سره احسان نه کوي، ګاونډي سره ظلم زیاتې کوي،
گاونډي سره احسان نه کوي، په گاونډي باندې قسمه قسم چې کوم تکلیفونه جوړوي، دا انسان به جنت ته نه ځي. څومره لوی نبی اسلام وایي دومره ما تر گاونډي باره کې جبرئیل اسلام به بار بار وینا کوله، وایي ما چې دا گاونډي ما سره دی په میراث کې شریک دی کی. گاونډي حق چې کوم نه دومره زیات دی، دومره زیات. تاسو یقین وکئ چې وایي د انسان د ایمان پته به په دې لګي د خوالي گاونډي ته پوښتنه د گاونډي خوشاله که خبره که گاونډي خوشاله ان که دا گاونډي ستا کافر ولې نه وي، دا گاونډي ستا چې کوم نه دشمن ولې نه وي، ستا چې کوم نه تا سره تکلیف رسي، لیکن ته به ورسره احسان کوې. موږ نن گاونډي د پټي گاونډي زموږ نه تنګ دی، د جومات گاونډي زموږ نه تنګ دی، د کور گاونډي زموږ نه تنګ دی، د دکان گاونډي زموږ نه تنګ دی. دا څه دا موږ باندې رزق تنګي څه ده چې حضور علیه الصلوۃ والسلام فرمایي څوک چې دا غواړي، یو صحابي فرمایي دا چې څوک دا غواړي چې زما دی الله تعالی په عمر کې برکت کی او الله دې زما په رزق کې برکت کی، دې وظیفه سره فلیصل رحمه، دې خپل ولی پالي، دې خپل ولی پالي، دې خپل ولای پاللو سره به ستا په عمر کې برکت وي، ستا په رزق کې برکت وي، ستا په مال کې برکت وي، ستا په اولاد کې برکت وي. اوس پر نه به یو سړی را کېدی چې ناشي بد نه ګډ خیر نوم نه اخلم خفه کېږم، ډېر زیات فریاد یې وکړو، وی یاره مونځ هم کومه، تهجد هم کومه، دا کومه دا کومه دا کومه، خو بس پیسې مې د لاس ته تښتي، بس چې کوم بوډۍ د لاسه چو بغیر نه بس را لوړي راپسې ما مونځ او د صحیح کې نه وایي، ما کاروبار دې صحیح وي او کاروبار مې صحیح دی، ما چاله سود مود پیسې خو نه ورکوي، نه ما لور خورسه خو نه ټینګه کړې وي، نه ما ته داسې ویل چې ما ګاونډي وي، ګاونډیان خو سره مې نه لګي، ما چې ګاونډي سره نه لګي دا خو تاسو ته ډېر غټ نقصان دی. وی صاحب د زمزم اوبه مې ورکولې ګلې کجورې هغې وې تویې کړې، هغې وې وانغوستې، ما یې غلې تویې خیر دی خو ته یې ورکړلېږه، دکه ستا نقصان دی. صل من قطعك واعف عن من ظلمك واعط من حرمك، دا درې ټکي دي که په دې موږ عمل وکړو نه جنګ شته، نه جګړه شته، نه حسد شته، نه بغض شته، نه شی نشته. حضور فرمایي صل من قطعك، هغه چا سره خپل ولی پاله چې تا سره نه پالي، هغه چا سره خپل ولی پاله چې تا سره نه پالي، چې تی ورسره پالي او تا سره پالي. دا خو هر څوک کوي، دا خو خروم کوي دی هړ کې، دا خره تاسو لیدلي د هړ په دې غرمو باندې آخرت دا یو بل ګری داسې یو بل په ترخونو کې شونډان ورکړي، یو بل ګری داسې بخوا بغرو ډېر اوس هم ډېر چې تا سره ښه کوي، ته دا خو خروم کوي سړیه، دا خو څه احسان نشه. او چې څوک تا سره بد کوي ته ورسره بد کوي نو دا د سپو کار دی. سپی وایي غب ابل سپی وایي غب، چې څوک تا سره بد کوي ته ورسره ښه کوي دا د سړو کار دی. ادفع بالتي هي احسن السيئه فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. حضور فرمایي تا سره څوک بد کوي د بد په بدل کې هغه سره ښه وکړه، هغه تا ته کنځل وکړي ته خیري وکړي ته ورته دعا وکړه، تا له یو شی نه درکړي ته ورله ورکړه، تا ته آواز نه کوي ته ورته آواز وکړه، تا ته سلام نه کوي ته ورته سلام، ناګانه ستا د هغه منځ کې به داسې دوستي جوړه شي او به کټ کېږي ده. موږ خو بس وایي که او حضور فرمایي دوه کسان یو بل نه خفه شي، د درې زونه سیوا کوي چې بالفرض دا الیک سلیک بند کړی وي، دې کې یو تن مړ شي دخل النار جهنم ته به ځي. د دې وجې نه خپل ولی پالل، صله رحمي پالل، ګاونډي سره چې کوم دی احسان کول، دا صرف د آخرت ګټه نه، په دنیا کې به ستا چې کوم دی رزق به برکت وي، په مال کې به برکت وي، په اولاد کې به برکت وي، په کاروبار کې به برکت وي. نو چې کوم انسان کې دا شی نه وي نو دی نو ټیک ته وظیفې دې کوي. تاسو ته بیا بار بار دا حدیث چې کوم دی بیان شوی دی چې نبی علیه الصلوۃ والسلام ته دو زنانو خبره وشوه، یا رسول الله یو زنانه ده
صرف فرض مسکي فرض روزه نیسي فرض کارونه کوي بس چې کوم په دې لازم دي خو خولې داسې خوږه ده چې هېڅوک ترې خفه نه دي نه خپل خاندان کې نه خپلوان نه خپل بچي نه خاوند دې خولې یو ښایسته اخلاق دي یا رسول الله د زنانه صفت یې ورته وکړه او صرف فرض مونځ کوي بس خو داسې ښایسته اخلاق دي چې هېڅوک ترې خفه نه دي او بله زنانه ده یا رسول الله تهجد هم کوي اشراق هم کوي اوابین هم کوي ډېر زیات نیک عملونه کوي خو خولې کې یو شی دی موږ وایو خولې کې د سپي هډوکی دی بس خولې کې دا دی چې بس هر څوک رټي او هر څوک چې کوم دی چاته ښایسته خبره په خولې باندې نه کوي هر څوک رټي او هر څوک چې کوم دی بد راته ته وایي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دغه لومبی ښه ده چې تاسو یاده کړه چې صرف فرض لمونځ کوي او اخلاق یې ښکلي دي ژبه یې خوږه ده دا جنتي ده زه دلته یم دې ته جنت کې دا زه ګورم دا جنت کې ده او دا تاسو چې وایي چې دا اخلاق یې خراب دي او ډېر لمونځونه کوي ډېر ښه کار کوي خو اخلاق یې ښایسته زه دلته یم دا دوزخ کې ګورم دا دوزخي ده الله تعالی دې موږ ستاسو ښایسته اخلاق نصیبه وګرځوي یقین وکړه حضور فرمایي لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او طريق دا منغلي طلق دا خبره ته سپکه مه ګڼه چې ته ضرور مسلمان سره پرون تندي باندې ملاو شي السلام علیکم او هغه سره ته ملاو شي صرف پرون تندي ته غږ وکړي یو خبره ورته وکړي حضور فرمایي دا تا یو لوی خیرات وګټو لوی صدقه دې وګټله او صدقې سره څه کېږي صدقې سره الله تعالی چې کوم دی بلاګانې رسو کوي په صدقې سره د الله غصه مړېږي په صدقې سره ګناهونه معاف کېږي ځکه حضور پاک فرمایي د انسان په دې جوړونو باندې 360 جوړونه دي هر جوړ باندې چې کوم دی صدقه ده صحابه کرام خو ساده خلک یا ډېر صدقې به څوک ورکوي ورته یې وی ګوره په لاره ځي او شیشه دې اوچته کړه غله دې دا هم صدقه ده تا چا سره چې کوم دی بار سمکداري هم صدقه ده څوک په لاره ځي شعر ورسره چې کوم دی واغوسته دا هم صدقه ده چا ته یې خوږه خبره وکړه دا هم صدقه ده تاسې ویل او بیا فرمایي د چاش دوه رکاته مونځ دې وکړه دا ټولو صدقه ادا شوه د چاش 2 رکعته مونځ دې وکړه د ټولو اندامونو صدقه ستا ادا کړه څومره اسانه شوه دې وجه چې موږ او تاسو خپل اخلاق صحیح کړو خپل ګاونډیانو سره احسان کوو خپل مور او پلار سره خاص کر اخره زمانه کې به سړی د خپلوانو دوستانو سره به احسان کوي د مور او پلار سره به ظلم کوي اگر اغلی دي کنه مور او پلار ته الله فرمای اوف کلمه بنوي اوف کلمه او داسې بدبخت به چې مور باندې غزار کوي پلار باندې غزار کوي پلار ته وایي ته نه پوهېږي مور ته وایي ته نه پوهېږي دا تباهۍ اسباب دي اوس وخت نشته کې زندګي باندې ډېر ښکلې خبرې دي چې د مور او پلار سره څوک احسان کوي هغه له الله څه ورکوي چې مور او پلار سره څوک چې کوم دی ظلم زیاتې کوي هغه سره څه کېږي الله دې موږ او تاسو د مور او پلار سره ګاونډیانو سره خپلوانو سره بس کو خپل خپلوان صله رحمي پالل ځکه حضور فرمایي دې صله رحمۍ سره الله تعالی دا چې تاسو پالي زه به پالم او چې تاسو کټ کوئ زه به کټ کوم الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل ويفسدون في الارض اولئک هم الخاسرون الله وی فاسقان ظالمان نامراد هغه خلق ته چې دی کټ کوي یقطعون ما امر الله به ان یوصل دی کټ کوي هغه صله رحمي خپلولي چې الله امر کوي دا یو ځای کوي ويفسدون في الارض فساد کوي پس مکه باندې اولئک هم الخاسرون دا خلق زیادکار دی دا دین اسلام صرف منځ او دسته دی صرف روجي نه دي ټپلو نه دي دا حقوق العباد پکې هم دي خپل ګاونډي خیال بساتي د مور په خیال بساتي حقوق ادایګي وکي خپل حق موږ واړو خو خپل حق ورکو نه چې چا حق ته ورکو نه خپل حق ته پاره چې کوم نه دغه خو موږ کوشش کوو چې موږ باندې کوم حق ته هغه تاسو ته کوو چې دا ورکول غواړي الله دې موږ د مرګ د مخکې دا کول توفیق راکړي الله زموږ ټول په حال باندې رحم بس حضور فرمایي خيار سړی هغه انسان دی چې بس دې د خپل ځان سره محاسبه شروع کړي چیرې ما سوره غلطۍ دي زما سوره ګناونه دي زما سوره نیکۍ دي ما باندې چا حقونه دي
د مرګ د مخکې مخکې هغه ادا کړي وعمل لما بعد الموت او داسې اعمالو کې چې هغه د پس د مرګ نه د پکار راځي که دې دنیایي کار کوي نیت پکې د الله د رضا وکړي حدیث مبارک کې راځي یو سړی 1 روپۍ هغه په فقیر له ورکړي بل په جهاد کې بل چې کوم دی یو بل چل یو سلو او یو په خپل اهل و عیال باندې خرج کړي دا په خپل اهل و عیال چې کوم روپۍ خرج کړي دا ډېره بهتره ده ډېر ثواب ته په دې باندې ملاویږي ځکه دا خپل اولاد مخکې نو نیت پکې دا کوي چې دا په دې باندې صدقه کوم الله تعالی ثواب درکړي هم خرما هم ثواب الله دې زمونږ استاسو استار ظاهر او باطن نصیبه وګرځي الله دې زمونږ ټول چې کوم دی په حال باندې رحم وکړي دوستانو د موس پابندي ساتي اخر وخت د موس پابندي ساتي دا موس نور دی نور چې موس پابندۍ سره 15 وخت کې د دې مزمز کې چې څومره واړه ګناونه وي حدیث کې راځي بغیر توبې نه ان الحسنات یذهبن السیئات په خپل معاف کیږي او د موس د پابندۍ سره سره چې کوم دی د حقوق او خیال مونږه تاسو ساتو او بل د ذکر مجلسونه د الله یاد د الله ذکر ډیر کو هر حرام نزان په وس باندې بچ کو ان شاء الله کامیابی ډیر کارونه خیر دې وکړو 15 وخت اوس وګران دي کنه او حرام او حلال هر سړی پیژني حرام نه مونږ ځان بچ کو د پردي حق نه ځان بچ کو یقینو کسترګې پټې در جنت یو دی الله دې زموږ استاسو ټول په حال باندې رحم وکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین سنت کوي